د پیښور پولیس لاین 14 کې دوه ملګري ابتهار علي او ابن یامین هم وجل شوي دي. دا دواړو کونډې ښځې او یتیمان بچي پاتې شوي دي. خپلوان او ملګري یې غمجن دي او د ترهګرۍ د زیاتېدونکو پیښو غندنه کوي. د 9 پروز بهار علي خپل کشر ورور ابتهار علي خاورو ته وسپارلو. ورور یې د ګل پروز د پولیس لاین جومات ځانمرګي برید کې وجل شوی و. هغه وویل چې کور کې پلار، خویندې او نور وروڼه د ابتهار غم بې حاله کړي دي. بهار علي وایي چې ورور نه یې 2 یتیمانې لوڼه او کونډه ښځه پاتې شوه. د ورور غم هم ډېر دروند دی. پاتې بچو او کونډې ښځې ته یې فکر اغوستی یو. بس دا خدای دپاره د چارواکي نور د دې بدامنۍ مخه ونیسي. د ابتهار علي په خوا کې دا بل قبر د ابن یامین دی. دواړه د ماشوموالي ملګري وو. سکول او کالج کې یو ځای زده کړې کولې او بیا پولیس کې برتي شوي وو. دواړه په یوه ورځ په یو ځای ووجلې شول. یو ځای جنازې وشوې او قبرونه یې هم په یو ځای کې جوړ شول. ابن یامین نه هم کونډه ښځه او 2 یتیمان بچي پاتې شول. د دواړو شریک ملګري حسن خان وایي چې د ځوانانو د بارودو نه زیاتو شوو وجنو نه تنګ راغلي دي. هغه وایي چې ډېر ښایسته ځوانانو په بارودو باندې ووجل شول. موږ داسې وجنې نور نشو برداشت کولی. د پولیس لاین 14 کې د وجل شوو پولیس اخلکارو زیاته شمیره د 400 او د لکي مروت د پولیس اخلکارو ده. د نورو ضلعو اخلکار هم پکې شامل دي. ټولنیز فعال محمد طاهر وایي چې په خیبر پښتونخوا کې بدامني یو ځل بیا زیاته شوې ده. اوس یو ځل بیا د تیرو وختونو په څیر د روزانه په بنیاد د ترهګرۍ په پیښو کې وجنې کیږي. هغه وایي چې دغه ځای کې 9 چیک پوسټونه دي. هغې ته څنګه ځانمرګي برید کوونکي راغلو. نن زمونږ کلي ته 3 جنازې راغلې. د ټول علاقې میاندې خویندې په جړا سر دي. د پولیس لاین په ځانمرګي برید کې زیاتره تنان نن د 9 پروز خور ته وسپارل شول. د ګل پروز د پیښور د پولیسو د مرکز په جومات کې دننه شوي یو ځانمرګي برید کې د نگران وزیر اعلی اعظم خان په وینا 15 کسان وجل شوي او 221 نور کسان جوبل شوي وو او په روغتون کې د علاج لاندې دي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید سره لا تعلقي ښودلې ده. خو د سربکپ مومن په نوم یو تن چې ځان د ټي ټي پي د یو کمانډر په څیر معرفي کوي د دې برید ذمہواري منلې او ویلې دي چې د عمر خالد خراساني د وجنې په بدل کې پاکستانی طالبانو دا ځانمرګي برید کړي او دغه بدل اغستو په ترڅ کې په خیبر، بلوچستان او اسلام آباد کې 3 ځانمرګي بریدونه وړاندې خوم کړي دي. خو ټي ټي پي دغه پیښه د لا تعلق اعلان کړی دی او ویلې دي چې دوی په جماعتونو، عوامي مقاماتو او جنازو کې بریدونه نه کوي. علب خان شیرپو، دلبر نیوز 400.